أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالذي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مؤمنون أتلسم سفارة آيات نمبر 91 ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون دا د الله تعالی په وحدانیت باندې دلیل عقلی دی چې ما اتخذ الله ندني ولي الله تعالی من ولد سوک اولاد وما كان معه او نشته د هغه سره من إله بل سوک اله یعنی دا الله مشرکین مکه ووي الملائکه بنات الله چې دا فرشتي د الله تعالی لونه دي دا رنګ عیسایان ووي چې عیسی علی السلام د الله تعالی زوی دي يهوديان ووي عزير عليه السلام د الله تعالی زوی دي لا يعوذ بالله نو الله تعالی دا غي جواب وکړي چې د الله تعالی د پر هیڅ زوی نشته دي ما لم يلد ولم يولد الله تعالی هغه ذات دي چې نه دا غن سوق پیدا دي او نه هغه د چانه پیدا دي نو متخذ الله ندني ولی الله تعالی من ولد سوک اولاد وما كان معه او نشته دا غسر من اله سوک اله کوچری اله ور سره وی نو ګره اذن په دغه وخت کې لذهب خامخ بوتلیو كل اله اریو معبود بما هغس خلق چې هغه پیدا کړیو یعنی ګد الله تعالی سره بل اله وی نو چې بل اله بل معبود کوم مخلوق پیدا کړو هغه به د ځان سره په خپل ډاراو او ډله کې کوم دی پراو ډله کې شامل کړو او بل الله به خپل مخلوق ځان سره په ډاله او پرا کې کوم دی شامل کړو ځان سره به شامل کړو ولا على بعضهم على بعض او غالب براتلو یو په دوی کې په دی بل باندې نو یو خدای به ما چې کوم مخلوق پیدا کړل هغه به ځان سره غستو بل خدای به خپل مخلوق د ځان سره غستو دواړه به جنگیدلو د عام بادشاهانو په شانتي نو یو خدای به بل باندې غالب راغلی نو دا کوم چې مغلوب شي نو مغلوب خو خدای نشي کېدلی نو بس مګر کې فساد وسره عمر راغلی او دا خدای به مغلوب شي نو چې کوم مغلوب شو دا خو خدای نشو نو د دې وجه نه الله تعالی سره بل څوک شریک نشته دی بل څوک سره شریک نشته دی ولا علا او غالب براتلو بعضهم بعض یو بدوی کې علا بعض بدی بل باندې سبحان الله پاک دی الله تعالی عما ده هغه سنا یصفون جدي وسرا دی بیانی
نو کومې خبرې چې دا مشرکین یهودیان نصوارا مشرکین دی بیانې دا ټولې خبرې غلطې دي د الله تعالی د سره هېڅوک شریک نشته، نه سره وړوکي شریک شته، نه سره برابر شریک شته، نه لوی شریک شته. بس الله تعالی تنها د ټول مخلوق پیدا کوونکی. او چې دا وینو مخکې قرآن مجید کې تیر شوي دي الله تعالی په ځمکه او اسمانونو کې بیا فساد راغلی، یو خدای به باران وروم عمل به شینګومئ، نو اختلاف پر راغلی. نو دې کې سړي ذهن کې سوال راشي چې کوئی اختلاف نه راتلی نو خیر دی اتحاد به کړی که نه. نو موږ وایو چې د اتحاد محتاج یا خدای نی، دا بیا دواړه خدایان ني. د ټولو خبرو خلاصه او نچوړ دا دی چې الله تعالی ایک یو دی. سبحان الله پاکی د هغه الله لرا عما د هغه څه نه یصفون چې دا مشرکین ورلا بیانی. عالم الغیب هغه عالم دی په غیب باندې، په پټو سیزونو باندې عالم دی، او شهادت او بخکارو سیزونو باندې هم عالم دی. فتعالی پس اوچت دی شان د هغه عما د هغه څه نه یشرکون چې دا مشرکان ورسره شریک دي، دی خو سره خپل بوتان او دغه رنګ چې کوم دي نور سیزونه د الله تعالی سره په خدای کې شریکي، الله تعالی شان د دین ډیر زیات اوچت دی. قل او فرمایا پاک حبیبا رب چې اے رب زما اما ترینی کو چرې ته اوخی ماته ما ها عذاب یوعدون چې د دوی سره وعده کولی شي، د دې سره وعده کولی شي. یعنی د نبی علیه السلام دعا وکړله چې الله تعالی کو چرې زما په ژوندانه کې په دې باندې عذاب راځي او دغه عذاب ماته اوخی، دا عذاب ماته اوخی. نو رب نو دعا وکړه چې اے رب زما فلا تجعلني پس ته مه ګرځئ ما لره فی القوم الظالمین په قوم د ظالمانو کې. ځکه چې عذاب چې کله راشي نو دا بیا عام وي. بعضې عذاب خدای تش په کافرانو راشي، بعضې عذاب دا وي چې هغه په دنیا کې مسلمانانو ورسره هم راشي او په دې کې د مسلمانانو درجې هم اوچتېږي چې د دې اعمال خپل صالح وي نیک وي، خو دې د هغه وجو سره غلامده وسوځي. اگر چې بیا وروستو الله تعالی په آخرت کې سبونه بیلي، ګناهګارانو په خپل سب کې پاسي، نیکانو په خپل سب کې پاسي. نو نبی علیه السلام دعا وکړله خدای پاکه کو چېرې زما په ژوندانه کې په دوی باندې عذاب راشي نو خدای پاکه ما په دې ظالمانو کې مه شاملې، یعنی دا عذاب کې ما مه شاملې. ځکه نبی علیه السلام دعا غوښتې ده، الله تعالی نه دعا غوښتې ده او الله تعالی هغه دعا قبوله کړې ده. الله تعالی د نبي سلم سره وعده کړې ده چې وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. نبی علیه السلام سره الله تعالی وعده کړله چې زه به دې نه عذابومه تر کومې چې ته په دې کې موجود یې، ته چې پکې موجود یې نو ستا امت ته زه عذاب نه ورکوم. خو بیا داسې جزئي طور عذابونه راغلي دي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې خدای پاک ته جزئي طور عذاب راولي چې زه په عذاب کې شامل نشم. لکه په مکې والا باندې قات سالی راتلل، اووه کاله په هغې باندې داسې قات راتلل چې په ډیرانونو به ګرځېدل او د هغو چې سرمنې به یې کتلې هغه به یې خوړلې، مردارې به یې خوړلې. دا عذاب په دې مکې والا باندې راغلی و، د قات ته عذاب. نبی علیه السلام پکې موجود او دا عذاب چې کوم دی راغلی و. دغه رنګې په جنګ بدر کې د دې لوی لوی سرداران هغه چې کوم دی قتل شو، 70 سرداران دا قتل شو. دا یو عذاب د مسلمانانو د تورې د وجې نه په دې باندې راغلی و. نو دا جزئي طور عذابونه، نو نبی علیه السلام د دې وجې نه دعا وکړه چې خدای پاکه چې ته زما په ژوندانه په دې باندې عذاب راولي، دې سره چې تا کومه وعده کړله نو خدای پاکه ما دې ظالمانو کې مشاله. مطلب دا چې الله ما د دغه عذاب نه وساتي، خپله عاجزي الله ته ښکاره کړه. وإنا او الله تعالی وفرمیل وإنه بېشکه مونږ علی په دې باندې ان نریکه دا چې مونږ وښیو تا ته ماها عذاب نعدهم چې مونږ واده کړی د دوی سره لقادرون خامخا قادر یو، الله یو په دې باندې قادر یو چې دا عذاب تا ته هم وښیو. مطلب ستا په ژوندانې په دې باندې راوړو، په دې باندې قادر یو. ځکه د عذاب واده چې الله تعالی کړې ده نو قطعي طور هغه خو د آخرت واده ده. آخرت کې مخامخا قیامت کې په کافرانو باندې عذاب وي، خو دا احتمال لري چې په دنیا کې هم په دې باندې عذاب راشي. نو بیا دا احتمال لري چې مسلمانان ورسره هم پکې دا عذاب لاندې کړي. نو نبی علیه السلام د دې وجې نه دعا وکړه چې خدای پاکه ما په دې کې مه شامله. نو الله تعالی ورته وفرمیل چې موږ په دې باندې قادر یو چې ستا په ژوندانه او ستا د مخامخ په دې باندې عذاب راولو، په دې قادر یو، قدرت لرو، کو راولو یې ګنې راولو، قدرت به زمونږ شته دی. ادفع
دې کې تبلیغ چې کوم دې طریقه بیانې الله تعالی نبی علیہ السلام ته ادفع تدفع کړه بالذي په داسې طریقه باندې هي احسن چې هغه ډیره غوره وي السیئه هغه بدی یعنی دو بده بدله په نیکه سره مو ورکوه دا خلک کو ته تکلیفونه در رسی نو تو ور سره بد مکه ته انتقام ما خلا یادا چې دې ستا مخالفت کوي په سختو الفاظ سره نو تو سره نرمه لهجه استعمالوه مشرکین مکه سره تر کوم جهاد نو راغلی نو نبی علیه السلام او صحابه ته صبر حکم ته الله دې طرف نه کو دې ارس کی تاسو جواب نه ورکې صبر وکړه نو ادفع تدفق بالذي په دې طریقه باندې هي احسن چې هغه ډیره غوره وي صدفقه السیئه بدیلرا د دې بدی دفقه یعنی د دې د بدی جواب په بدی سره مو ورکوه د دې د ظلم جواب په ظلم سره مو ورکوه د دې د قطع رحمه جواب په قطع رحمه سره مو ورکوه بلکې ګدی تا سره قطع رحمی کی تو سره صله رحمی کوا دی تا سره بد کوي ته معاف کوا تا سره ظلم کوي ته معاف کوا او تا ته چې کوم دي سخت لهجه استعمالي تو ورته نرم لهجه استعماله دا حکم د بهترین اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او ټول صحابه ته او موږ تم دک حکم دی قرآن مجید عام دی موږ ټول ته دا حکم دی چې موږ سره څوک بد کین چې موږ سره بد نه کوو موږ سره خو موږ سره څوک خپل ولی پریدي نو موږ به سره خپل ولی ساتو موږ به سره رحمی کو موږ باندې څوک ظلم کوي نو موږ به معاف کو دا ټول موږ ته حکم نحنو مونږه اعلم ډیر پوهیږو بما په هغه څه باندې یصفون چې دی بیانې وقل او فرمایا رب ای رب زما اعوذ بک ز پناه غواړم پتا سره من همزات الشیاطین د وسوسو د شیطان نه او دلته کې بګی دا حکم هم دی چې ادفع بالذي هي احسن سیئه په جهاد کې کو چې کافر تا ته مخامخ راشي او دا کافر معشوم دی نابالغ دی نو دی به نه قتلې دی به نه قتلې دغه رنګ زنانه رااله دا به نه قتلې د مذهب چې کوم پیشوایان دي او دی توري نه دی راغستې تا پسې دی به نه قتلې کومو خلکو پناه اغستې ده تا پسې توره او وسله نه ده راغستې دی به نه قتلې دغه رنګ چې کوم ته د ډېره غوسه ده دی قتل کو نو د د مسلې نه منع راغله چې د غوږونه د سترګې د شونډې دا به نه پرې کوي د دې د پکې حکم دی چې ته د بدی جوابو دا په نیکۍ سره ورکوي نحنو مونږ پوهیږو اعلمو نحنو اعلمو مونږ ډېر پوهیږو بما په هغه څه باندې یصفون چې دی بیاني خو چې ستا ته ډېره غوسه راشي نبی علیه السلام صحابو ټولو خلکو ته الله تعالی فرمایي کو ډېره غوسه د کافر ته راشي وقل نو فرمایا ربي ای رب زما اعوذ بک ز پناه نیسم پتا سره من همزات الشیاطین د وسوسو د شیطان نه واعوذ بک ز پناه غواړم پتا سره رب ای رب زما ای یحضرون دا چې دوی دا شیطانان راشي ماته حاضر شي ماته د دې نه پناه غواړم نو دلته کې حکم وشو چې قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین د دې وجې نه وي چې کوم سړي له غوسه ورشي نو پکار د چې د غصې په ټیم کې وي وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون د غصه به ختم شي د غصې په ټیم کې د کرنګ صحابو کې هم عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله عنه دا ابو داود شریف کې دا حدیث دی چې عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله عنه نبی علیه السلام دا دعا وخدله اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون دا الباس تقریبا نږدې دی بل سره عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله عنه دا دعا چې کله کور ته لاړو نو ماشومانو ته یاد کړ چې کوم یادول شو چې چا نشو یادول نو هغه ته په کاغذ کې ولیکل غاړه کې وته ځوړند کړ او دا خصوصا د جناتو نه د حفاظت لپاره ده جنات ورته نه حاضرېږي شیطانان ورته نه حاضرېږي نو دا دعا چې کوم دی ولیکله ماشومانو ته په غاړه کې ځوړند کړه په لویو باندې دا دعا یاد کړل د دې وجه نه شارح د ابو داود شریف مولانا خلیل احمد سهارنپوری رحمه الله اغا لیکلی دی چې هاذا حدیث دلیل علی جواز التعویذ دا حدیث دلیل دی په جایز کېدو د تعویذ باندې چې دا
تعویز جایز دی. البته حدیث مبارک کې راغلی دی چې التمائم شرک، تمائم د تمیمه جمع ده او تمیمه هغه تعویز ته ویل شي په هغه کې شرکیات دي. نو په کوم تعویز کې چې شرکیات دي د الله تعالی نه علاوه د نور سيزونو نه پکې مدد غوښتل شي وي او شرکیات پکې ذکر وینده بیا کفر دی. البته کوم دعای معصوره چې کوم دي یا د قران مجید آیاتونه دي نو هغه لیکلو او دا غینه تعویز جوړول غاړه کې ځوړندولو نو دا ثابت دي د څوک شرک نشي ویلي ځکه چې حدیث نه خبره ثابته ده. نو عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله عنه فرمای چې دا دعا ما چې کوم دی په خپل یاد هم کړله او ماشومانو ته بیا غاړه کې ځوړند هم کړله. دغه رنګ چا ماشومانو ته د جناتو یاروي یا یریږي ماشومانو چې دا آیات ولیکي او دا د غاړه کې ځوړند کی یا دا سارو ما هم درې پیری وي بزان باندې شوف کوي. ان شاء الله د دې سيزونو الله تعالی محفوظ ساتي. وقل او فرمایا رب اے رب زما اعوذ بک زپنانی سمبتا سرا من همزات الشیاطین د وسوسو د شیطانانو نا واعوذ بک او زپنانی سمبتا سرا رب اے رب زما ایحضرون دا چې دا شیطانان او دا جنات ما ته حاضر شي دی ما تراشي په دغه ټیم کې زه الله تعالی پتا سره پناه نیسم پتا سره پناه نیسم. دیو جن حدیث مبارک کې راځي چې انسان نبی رسول الله فرمایي تاسو کم کار کوئ نو دی تاسو ته چې کم دی حاضري. حضرت خالد رضی الله عنه غالبا چې دا حدیث چې کم دی را نقل کړی دی هغه فرمایي چې خالد رضی الله عنه چې ما نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د خوب نه راتلو شکایت وکړ چې الله پیغمبر مال خوب ناراضي وی نبی علیه السلام راته د دعا وخدله وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون. هغه چې دا دعا ما کله شروع کړله دا هغه وخت نه چې کوم دی ما بیا مال خوب راغی زماغه مسله الله تعالی خلق کړل. ادي وین جابر رضی الله عنه فرمایي چې شیطانان ستاسو په کارونو کې هر وخت تاسو ته حاضري او تاسو ته وسوسه اچوي او چې کله ته وسوسه اچي نو دا دعا وغواړي وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون. بلکې دسی واعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون چې دا دعا وغواړي شیطانی وسوسه به الله تعالی چې کوم دی ختم کړي. حتی تردی پوری اذا جاء احدهم الموت هر کله چې راشي د دوی نه یو کس ته مرګ. دینه مخکې دا خبره چې دا کافران ایمان نه راوړي حتی تردی پوری اذا جاء احدهم الموت هر کله چې راشي دوی ته مرګ قال انو دا کافران وی رب اے رب زما ارجعون ما واپس کی دنیا ته. نبی دا کافران دا خبره کوي چې ما واپس کی دنیا ته. دې وجنه حدیث مبارک کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د مخ د انسان کله وفات کیږي د مرګ په وخت کې د فرشته راشي دا فرشته ورته وی ته دنیا ته واپس کېږي نو کو دی مؤمنی او د ایمان الله تعالی سلامت کړي او د ایمان کامل وي مؤمن وي نو دی به دنیا ته نه واپس کېږم. دنیا کې خو تکلیفونه دي مصیبتونه دي پریشانې دي زه دنیا ته نه واپس کېږم مالا بس دا خدای چې زه د الله تعالی سره ملاقات وکم او دا هغه تکلیفونو نه په آرام شم د دنیا تکلیفونو. او چې کافر مړ کېږي نو په دغه ټیم کې دی وی چې قال رب ارجعون اے الله تعالی ما دوباره واپس کړي دنیا ته چې می واپس کې کنه نو بس یو سکند بس تا نافرمانی نه کوم. الله تعالی اوس نه کېږي اوس دا زما قانون نه دی چې د آخرت نه دوباره سړی دنیا ته ورولېږم. نو دوی بیا ډېرې چغې وي او بیا قیامت کې به د سترګې اوښکې هم ختم شي وینې به دې شروع شي خو بیا ورله هېڅ پیدا نه ورکړي. او دلته د الله د رضا د وجې نه د الله د یرې د وجې نه نری غونده کې اوښکه وبهېدله په دې اوښکه الله د جهنم ور مړ کړي په د الله تعالی په دې اوښکه باندې الله تعالی د جنت فیصله کړي. نو دیو بیا ډېرې چغې دا بدله د کافر خبره کوي الله تعالی چې حتی دی ایمان نه راوړي حتی تر دې پورې اذا جاء احدهم الموت هر کله چې حاضر شي د دوی نه یو کس ته مرګ راشي یو کس ته د دوی نه مرګ قال نو دی بیا وایي رب ارجعون اے رب زما ما واپس کړي دنیا ته لعلی څه دپاره لعلی دپاره دی اعملو چې زه عمل وکم صالحا نیک فیما په هغې دنیا کې ترکتو چې ما پرېښې ده
چې ما دنیا پرېښې ده چې په هغه دنیا کې زه نیک عمل وکړم. نو الله تعالی به ورته وفرمایي کلا هېڅ کله نه انها کلمة بېشکه دا خو یو خبره ده هو قائلها چې دی ویونکي دي د هغې دا خو داسې یو خبره کوي چې زه دنیا ته واپس کېږم او حال دا دی چې الله تعالی بیا دنیا ته واپس څوک نه لیږي ځکه چې ایمان بالغیب معتبر دی چې کله انسان یو څیز په خپلو سترګو باندې مشاهده کړي غیب ختم شو چې غیب ختم شو اوس کو دی ایمان راوړي د ایمان معتبر نه قبر کې به هر سړی ایمان راوړي آخرت کې به ټول هر سړی ایمان راوړي چې موږ مسلمانان یو الله ته ومنم ستا ټول پیغمبران منم ستا ټول کتابونه منم الله به وي دا د لیدلو سودا نه ده دا خو د غیبو سودا وه چا چې کړې ده چا چې اخیستې ده بس هغې ګټه کړې ده او چا چې پکې شک او شبهه کړې ده تاوان یې کړی دی هغه تاوان تلافي اوس نه کېږي. نو الله وی کلا هیڅ کرله انها بېشکه دا کلمة یوه خبره ده هو قائلها چې دی ویونکي دي د هغې لره ومن ورائهم او د دې نه وړاندې خو برزخون یو پرده ده د دې نه وړاندې د دې مرګ نه وروستو د مرګ نه وروستو چې بس مرګ راغی تعالی بس دا ستا پرده چې کوم دی شروع شوله اوس د دې پردې نه ته دوباره چې کوم دی واپس آخر دنیا ته نشي راتللی د دې وجه نه د قیامت او د مرګ د دې په دې منځ کې د زندګۍ ته برزخي زندګي ویلی شي برزخ پټې ته ویلی شي نو دا زندګي هم د خلکو د سترګو د خلکو د اعیانو د نظرونو نه پټه ده د دې وجه نه ته برزخ ویلی شي الله تعالی وی دا یو پرده ده تر کوم وخت پورې الی یوم یبعثون تر هغه ورځې پورې یبعثون چې دوی به دوباره را پاسولی شي بس تر هغه وخته به دې پرده کې چې کوم دی پروت وي دوباره دنیا ته نشي راتلی دا په دې یو درېیمه زندګۍ کې چې کوم دی پروت دا خبره ما اتخذ الله ندی نیولی الله تعالی من ولد څوک اولاد وما کان معه او نشته د سره من اله څوک اله کو چېرې اله ورسره وي نو اذن په دغه وخت کې لذهبا خامخا به بوتلی وو کل اله هر یو اله بما هغه څه خلقه چې هغه پیدا کړي وو ولعلی بعضهم او غالب به راتلو یو په دوی کې علی بعض بل باندې سبحان الله پاکی د الله تعالی لرا عما د هغه څه نه یصفون چې دوی بیاني عالم الغیب عالم دی بغیب باندې والشهادت الله تعالی عالم دی بغیب باندې دا الله تعالی خاص صفت دی په دې کې وزر هیڅوک شریک نشته دی الله تعالی بغیب باندې عالم دی بل څوک بغیب باندې عالم نشته دی عالم الغیب الله تعالی عالم دی بغیب باندې والشهادت او بخکارو باندې فتعالی پس اوچت شان ده هغه عما ده هغه سنا یشرکون چې د مشرکان وسره شریکی قل فرمایا رب ای رب زما اما ترینی کو چېرې ته وښیې ماته ماها عذاب یوعدون چې دوی سره واده کولی شي رب ای رب زما فلا تجعلني بیا فلا تجعلني پس ته مه ګرځئ ما لره فی القوم الظالمین په قوم د ظالمانو کې وان علی او بېشکه مونږ علی په دې باندې ان نریکا دا چې مونږ وښیو تا ته ماها عذاب نعدهم چې مونږ واده کړی د دوی سره لقادرون خامخا قادر یو ادفع دفع کړه بالذي په داسې طریقه باندې هي احسنو چې هغه ډېره غوره وي السیئة بدۍ لره یعنې دا بدي په داسې طریقه باندې دفع کړه چې هغه ډېره غوره وي بدي په نیکۍ سره دفع کړه نحن اعلم مونږ ډېر پوهېږو بما په هغه څه باندې یصفون چې دوی بیاني وقل فرمایه رب ای رب زما اعوذ بک زه پناه نیسم په تا سره من همزات الشیاطین د وسوسو د شیطانانو نه واعوذ بک او زه پناه نیسم په تا سره رب ای رب زما ان یحضرون دا چې دا شیطانان ما ته حاضر شي د دې خبرې نه حتی تر دې پورې یعنی کافران ایمان نه راوړي حتی تر دې پورې اذا جاء احدهم الموت هر کله چې راشي یو ته د دوی نه مرګ قال نو دوی وایي رب ای رب زما ارجعون ما واپس کی دنیا لره لعلی د پاره د دې اعمل صالحا چې زه نیک عمل وکړم فیما په هغې دنیا کې ترکتو چې ما پرېښې ده کله الله به هرګز نه هیڅ کله نه انها کلمة بېشکه دا یوه خبره ده هو قائلها چې ویونکي دي د هغې چې دی ویونکي دي د هغې ومن ورائهم او وروستو د دې نه برزخون یوه پرده ده الی یوم
تر هغه ورځې پورې یبعثون چې دوی به دوباره را پاسولی شي تر قیامت پورې بس دې پرده کې پروت دی. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.